أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا نزير له ولا زد له ولا كفو له ولا شبه له ولا مشبه له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومغوانا وسندنا وسيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال الله عز وجل في الفرقانه الحميد في شان حبيبه ونور عرشه وزينة فرشه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه بآواز بلند وإخلاص محبت سرا درود شریف پتی زواز باندې وایي: اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، فإنا من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا لوی و بڑائی دا اللہ رب العزت جل وعلا دا لوی و دا مقدس و دا ارفع ذات دا پارا چی خالق کائنات ہم دے، خالق مکین و مکا ہم دے، خالق عرش و فرش دے، بحر و بر دے، خشک و تر دے، خالق دے کریم دے، مالک دے، شہنشاہ لم یزل دے. دا لوی اللہ پلوی و عظیم بارگاہ عالیہ کی حمد و ثنا لوی و بڑائی سنو صفت اڑا دے قول نبات حضور پر نور امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ شافع یوم النشور سیاح لا مقا صاحب سینے علم نشرح چہرے والدحا زلف واللیل امام الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ پولوائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بارگاہ رسالت گوہر بار کی عقیدت او ارادت او محبت گلون پر زونی اڑانے کولون بعد معزز و محتشم و مکرم قابل صد ادب و احترام حاضرین و سامعین میزبانان محفل خصوصاً بالخصوص زمونگا دیر گران رور علی محمد سے داغید رور دے خوشحالی کی او بل طرف تا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگا مبارک محفل او ورسرا راغل ماسر ڈر گران و قدردان حضرت علامہ مولانا احسان الرحمن صاحب دامت برکاتهم علینا و علیکم مداحین مصطفیٰ او دا دغی علاقے و دا چمگاون او دا دیکلی معزز و مشران و قشران رب کائنات جل و علا دی زمانگا استاذ دا حاضری وقبل لوی بارگاہ کی قبول و منظور ہوگر زی او رب قدیر لم یزل دے زمانگا دے رور دا نیوی زندگی او دا وعدہ دا پروگرام او دا خیستخ کولی پروگرام پا دے خیستہ نورانی ذکر بانے منور کا اللہ رب العزت دے دا پا دے نیوی زندگی کی اللہ دے ورطاڑیر خیرون برکتون نصیب ہوگر زی اللہ دے ورطاڑیر خوشحالیان نصیب ہوگر زی او رب قدیر لم یزل دے پا دے بانے رب کائنات دے خوشحال ہوگر زی او رب قدیر لم یزل دے زمانگا استاذ دا محفل باعث دا خیر و باعث دا رحمت ہوگر زی. زی انتہائی اختصار سرا یو 20 منٹا او 25 منٹا ٹیم ستاسو خلما او پا دغه کې یو خاص
انداز باندې ستاسو ته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر خیر او دا قوم مولا صلی الله علیه وسلم آغا یو څو خبره د مینې محبت درته کومه ان شاء الله امید دی چې تاسو ما سره تر اخره دعا پورې په دې کې ملګرتیا کوئ او دا څونه ماشومان چې دي بچې دا منځ کې چې ناست دي که لوی کس ورسره ناست وي نو هغه پې باندې خیر دی لږ اواز کوئ ورته وایي بچې چې لږ غلی شه لږ خاموش شه او کوشش کوئ چې خبرو ته یې مه پرېږدئ او خصوصا د بچو دپاره دی دا او د دې وړو بچو دپاره دی چې د اوس وخت نه او د دې وخت نه د دې په زړه کې عشق مصطفی او مینه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ور وانه چو نو دا بیا رستو نه اچولی کېږي رب قدیر لم یزل دی زمونږ دا واړه بچیان دا واړه نسل الله دې د مدني جانان عاشقان او غلامان وګرځي او دا زمون نوجوان نسل ته دی الله رب العزت جل وعلا د مدني جانان څخه د مینې او د محبت الہ العالمین جل وعلا توفیق نصیب وګرځي مؤمنانو زه ډېر اختصار سره بس تاسو سره یو څو خبرې کول غواړم یاد بساتئ الله رب العزت جل وعلا په موږ او تاسو باندې په ذی روح باندې په مخلوقاتو باندې الله رب العزت جل وعلا ډېر بشمیره انعامات کړي دي الہ العالمین جل وعلا پرزونې په باندې کړي دي رب کائنات جل وعلا په دې مخلوق باندې او په حضرت انسان باندې الہ العالمین جل وعلا کرم نوازیان فرمایلی دي دومره کرم نوازیان چې رب کائنات جل وعلا قرآن کې فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها اے بندا پتا چې زما کوم نعمتونه دي پتا زما کوم احسانات دي پتا زما کوم پرزونې دي تا سره زما کوم ښېګڼې دي اے انسانا نو هغه ښېګڼې هغه احسانات هغه پرزونې چې کومې رب پتا باندې کړي دي هغه که اجتماعي احسانات دي هغه که انفرادي اجتماعات دي هغه که هر لیول باندې پتا باندې پرزونې دي رب در باندې کړي دي او رب درته خبره ختمه کړې ده چې اے بندا ستا زندگی به ختمه شي اے بندا ستا زندگی به ختمه شي دا کائنات به فنا شي دا زندګیانې به ختمې شي خو الله چې په دې حضرت انسان باندې کومې پرزونې کړي دي او کوم احسانات کړي دي کومې ښېګڼې کړي دي الله دې بنده سره نو هغه احسانات به ختم نشي د الله د طرف نه مثال درته ویم انسانه ته لاړ شه وګوره په دې دنیا کې الله خو درته فرمایي فسیرو فی الارض لاړ شئ وګورئ په دنیا کې وګرځئ په دنیا کې وګورئ د اسمان بلندي مو ګورئ د دریابونو هغه ګهرایي مو ګورئ لاړ شئ د ځنګلاتو هغه وحوش او حشرات مو ګورئ د هغې ښکلا مو ګورئ څوارلسمې سپوږمۍ مو ګورئ نور مو ګورئ اوبو مو ګورئ هواګانې مو ګورئ وګرځئ په دې کائناتو کې که شرط ته شرط ته لاړ شه د الله رب العزت جل وعلا الوهیت او توحید او احسانات به درته ملاویږي که مغرب ته لاړ شي هلته احسانات د رب کائنات دي که شمال او جنوب ته لاړ شي احسانات د رب کائنات دي که تحت سرات ته رسیږي احسانات د رب کائنات دي که پورته په اسمان باندې روانې احسانات د رب کائنات دي بیا پرېږده د مخلوق ستا مخلوق کی نظر کار نه کوي که ستا دغه فهم کار نه کوي ادراک دې کار نه کوي ته لاړ شه په خپل ګریوان کې سر ورښکته کا خپل ځان ته وګوره رب در باندې څونه پرزونې کړې دي لویه پرزونې در باندې دا کړې ده الله رب العزت ځناور نه پیدا کړي الله سپی نه پیدا کړي الله خنزیر نه پیدا کړي الله خر نه پیدا کړي الله رب العزت جل وعلا خپل بندو انسان پیدا کړي څومره لوی احسان دی ولقد کرمنا بنی الآدم او بیا رب کائنات درته فرمایي چې انسانا چې ما ته بیا انسان پیدا کړې او بیا مې د عزتونو والا پیدا کړې بیا مې د عزت درکړه عزت مې څونه درکړه خانه کعبه ښکته پاتې کېږي د انسان عزت پورته دی صفا مروه ښکته پاتې کېږي انسان عزت پورته دی الله رب العزت جبرائیل امین ښکته دی انسان له الله پورته مقام ورکړی دی رب کائنات دومره فرمایي چې اے فرشتو تاسو که ما خپل مخلوق پیدا کړی د خپلو بندګانو د خدمت دپاره مې پیدا کړی تاسو به زما د بندګانو خدمت کوئ د هغې دپاره تاسو ما پیدا کړی څومره احسانات دي رب در له سترګې درکړي په دغه سترګو کې رب درته کیمرې فکس کړي څومره کیمرې فکس کړي دا یو کیمره چې ستاسو په وړاندې ده DSLR کیمره ورته وایي دا په 50 او 60 زره روپۍ باندې یو کیمره کېږي دا به درته یو رنګ ښایي
الله ستا په دې سترګه کې څلوري زره کیمرې فټ کړې دي په یو وخت کې په یو لمحه کې په یو سترګې کلاولو کې څلوري زره رنګونه الله په یو وخت باندې تا ته ښي لګیا وي. یاد وساتئ یاد وساتئ الله رب العزت جل وعلا ستا په دې بدن کې 71 लाख किलोमीटर صرف رگ خور کړی دی. 71 किलोमीटर تا 71,000 71 लाख किलोमीटर الله رب العزت ستا د نوک نه تر ویښتو پورې الہ العالمین درلا په دې بدن کې یو مشینري داسې ښکوله جوړه کړې ده چې د یو رګ نه تر بل رګه پورې په تمام رګونو کې لګیا ده. وینه ګرځي تا ته راحت ملاویږي تا ته سکون ملاویږي. ای بندا ستا په دې رب کائنات جل وعلا چې کومه خوله درکړې ده په دې خوله کې چې کومه ژبه ده هغې کې د خبرو طاقت نه علاوه دومره طاقت هم پکې بیا شته چې په دې څومره ذایقې ته معلومولی شي. نو ځکه خو د رب کائنات درته فرمایي چې ای بنده انعامات مې در باندې کړي دي خو بیا 3 انعامات یې ډېر کړي دي چې هغه ډېر لوی انعامات دي ډېره لویه کرم نوازي ده ډېره لوی احسانات دي. هغه څه انعامات دي ای وروڼو واورئ ړومبنی احسان چې در باندې رب کائنات کم ډېر لوی کړی دی او د کومې پرزمنې چې کېږي چې کوم یادول کېږي نو هغه عظیم ایمان هغه عظیمه سرمایه هغه عظیم دولت هغه عظیم عزت هغه عظیم خیرت هغه عظیم بهادري چې د هغه احسان د وجې نه موږ ته رب کائنات جل وعلا اشرف المخلوقات دغه لوی لقب را کړی دی چې د چا د کم انعام د وجې نه فرشتې زموږ په خپو کې فضل خوړی چې د کم طاقت د وجې نه فرشتې زموږ نه برکت اخلي چې د کم طاقت د وجې نه رب کائنات جل وعلا فرمایي چې د قابل عزت دې ډېر دی. هغه لوی احسان دی چې رب کائنات موږ او تاسو له ایمان نصیب ګرځولی دی. د ایمان نه لوی سرمایه نشته د ایمان نه لوی احسان نشته د ایمان نه لوی کرم نوازي نشته د ایمان نه لوی دولت نشته د ایمان نه لوی خوشحالي نشته د ایمان نه لوی سرمایه نشته. ایمان ډېر لوی دی دا رب را کړی دی او بیا د عجبه خبره دا ده چې الله راله مفت کې را کړی دی. عجبه خبره دا ده الله راله فری را کړی دی. رب کائنات جل وعلا په دې دنیا کې په عربونو خلک دي یهودان هم شته عیسایان هم شته سیکان هم شته لوی لوی طاقت والا خلک هم شته. رب کائنات چې انتخاب د ایمان کړی دی الہ العالمین زموږ او ستاسو کړی دی. رب موږ له په مفت کې را کړی دی. که دا په طاقت باندې وي نو موږ د طاقت خلک موجود شته که دا په دولت باندې وي موږ د دولت والا خلک موجود شته که دا په تقوا باندې وي موږ د تقوادار خلک شته که دا په لویه باندې موږ نه غټ غټ خلک شته دی خو رب موږ کمزور له را کړی دی ایمان یې را کړی دی. دا د رب ډېره پرزونه ده دا د رب ډېر احسان دی چې موږ یې نه شکریا ادا کولی شو نه که موږ دا ټول عمر سر په سجده ورته کېږدو موږ یې شکریا نشو ادا کولی. که ټول دولت د الله په لاره کې موږ نه چا ورکړو موږ یې شکریا نشو ادا کولی. که دا ټول بچي پې قربان کړو موږ یې شکریا نشو ادا کولی. الله څومره لوی احسان را باندې الله کړی دی چې ایمان یې راته نصیب ګرځولی دی. رب دې دغه ایمان زمونږ تا قیامت او د محشر په ورځو جنت الفردوس پورې الله سلامت ولري. دویم نمبر دا کم احسان دی چې ډېر احسان دی کریم احسان دی او لوی احسان دی. هغه احسان څه دی؟ الله اکبر الله اکبر. هغه احسان داسې احسان دی چې رب کائنات جل وعلا هغې سره چې کم انسان ټچ شي رب کائنات ول عزت ورکي رفعت ورکي بلندي ورکي قوت ورکي طاقت ورکي. الہ العالمین جل وعلا ځان ته نږدې کي قربت ول ورکي پاکی ولا ورکی صفائی ولا ورکی طهارت ولا ورکی. هغه احسان څه دی؟ ایمان نوا عظیم احسان او دویم احسان الله دوکا چې موږ او تاسو له قرآن مقدس راکړو. الله را کلام الهی راک خپل کلام را راک هغه کلام نزول ک هغه کلام مونږ راک. اے رب کائنات دا کلام په څنګهاتو باندې نازل ولې شو په غرونو باندې نازل ولې شو فرشتو باندې نازل ولې شو. د دې د پر رب کائنات جل وعلا نور مقامات د غیر تحفظ د پر رب کائنات کولې شو. رب کائنات تر زول ته وګورا د قران د 10 سپارو د پارا د شپږ زره شپږ د آیاتونو د پارا رب کائنات زمونږ استاد د سینې انتخاب فرمایلی.
الله په دې کې محفوظ کا او رب کائنات بیا فرمایي چې چا قرآن سره په کوم انداز باندې نسبت پیدا کړ رب کائنات باغ انسان بلندۍ ته رسي رفعت ته به رسي حافظ قرآن وي چې حافظ قرآن موجود وي نو نه ډاکټر مخکې کېدی شي نه انجینیر مخکې کېدی شي نه پروفیسر مخکې کېدی شي نه لیکچرر مخکې کېدی شي نه چې کوم دی نو یو ډېر لوی اقتدار والا مخکې کېدی شي نه به ملک مخکې وي نه به میندار مخکې وي نه به اقتدار والا مخکې وي دا ټول به وروسته ولاړ وي چې د چا په سینه کې قرآن او عالم دین دې به مخکې ولاړ وي دا عزت والا الله په دنیا کې ورکړ دا مقام والا الله په دنیا کې ورکړ الہ العالمین پورته کړ بس زه اختصار سره راځم خپلې خبرې ته یو قرآن د قرآن د انعام نه د چا انکار شته څومره لوی تکر څومره لوی انعام دی به د دې درته یو خبره کوم او هغه خبره درته دا کوم چې قرآن دومره مقام لري قرآن دومره مرتبه لري قرآن دومره عزت لري قرآن دومره رفعت لري قرآن دومره مرتبه لري دومره اعلی کتاب دی دومره افضل کتاب دی دومره لوی کتاب دی رب دومره ګران دی محبوب دومره ګران دی محبوب می فرمایي چې یو انسان راپاسېږي او دې ارادو کې او دې د تلاوت کولو ارادو کې چې دی وایي زه ځم او جومات ته ځم کور ته ځم قرآن رالم چې لږ د قرآن تلاوت وکړم لږ په قرآن باندې سترګې ورولګوم لږ په قرآن باندې ژبه خپله لونده کړم او زه د قرآن تلاوت کوم ای خلکو یاد ساتئ رب باندې دومره ګران دی چې کله بنده اراده کوي او بنده پاسېږي او دې قرآن ته ورځي او دې قرآن راغلي رب کائنات فرشتو ته حکم کوي فرشتو لاړ شئ زما بنده روان دی قرآن رالي کم قرآن رالي پاک قرآن رالي مقدس قرآن رالي هغه چې طهارت نه بغیر نشي راغستی هغه قرآن رالی یا الله سوکو رب کائنات فرمائی بندگانو لاړ شئ زما دغه بنده به په دې لاسونو باندې قرآن رالی هغه لاسونه ګناهونو نه اخته دي په هغې کې ګناهونه دي د ګناهونو نه ډک دي لاړ شئ زما مقدس کلام رالی مصحف رالی کریم قرآن رالی ورشئ په دې لاس باندې چې څونه ګناهونه دي هغه ګناهونه د هغه د لاس نه اخوا کوي چې پر پاک لاس باندې زما پاک کلام راواخلي الله اکبر یا رب کائنات ورته فرمایي چې لاړ شي ورته ووایي چې هغه بنده اوس به په دې ژبه باندې قرآن وایي نو په ژبه باندې غیبت په ژبه باندې چغلي په ژبه باندې دروغ په ژبه باندې د بل بېعزتي په ژبه باندې د بل سپکاوی په ژبه باندې د بل انسان باندې خبرې کول هغه زموږ او ستاسو وتیره ده دا خو زموږ او ستاسو شپه ورځ ده د دې نه بغیر ګزاره چېرته کېږي زه چې غیبت ونه کړم زه چې چغلي ونه کړم زه چې د بل سپکاوی ونه کړم زموږ روټۍ چېرته ازمېږي موږ د دې نه پاک نه یو ای خلکه د کلام الهي هغه لوی فضیلت واورئ رب ورته فرمایي چې دی به اوس په دې باندې الف لام میم وایي ذلک الکتاب به وایي انک لعلی خلق عظیم به وایي تلک الرسول فضلنا على بعضهم على بعض به وایي واصبر ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وهو خاتم النبيين وایي واصبر وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وایي واصبر رب العالمين وایي واصبر الرحمن وایي الرحیم به وایي الله الرحمن پاک دی رحیم پاک دی الحمد پاک دی قرآن پاک دی په ګناهګاره ژبه باندې نویم پې باندې فرشتو لاړ شئ زما د دې بنده چې د دې ژبې څومره ګناهونه دي د ګناهونو نه ولې دا ژبه پاک وګرځوئ زما د بنده الله رب کائنات فرمایي سترګې ورله پاکې کوي سترګې ورله پاکې کوي دا سترګې به پې باندې لګي نو ای خلکه چې کله ته اوس یو ګناهګار دا قرآن راواخلو قرآن تلاوت وکړو که نه او دا قرآن چې کله مونږ بند کړو او قرآن مو کېغسته رب کائنات د فرشتې تپوس کړو رب کائنات ته د ګناهونو د لاسونو سره سور کړو د سترګو ګناهونو سره سور کړو د خولې ګناهونو سره سور کړو رب ورته فرمایي زما فرشتو ای زما فرشتو ای زما فرشتو زما بنده ګناهګار ضرور دی زما بنده ګناهګار ضرور دی لیکن په ګناهګاره خوله باندې زما ربوبیت وستایلو د محبوب رسالت وستایلو قرآن ویلو آیاتونه ویلې هغې کې زما رحمانیت وستایلو زما کریمیت وستایلو ای زما بندګان ای زما فرشتو زما دا بنده چې قرآن ته کېناست